الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دریم نمبر فائدہ کی لکھی لفظ مجریها په صورت هود کی اصل کی مجراها دا یعنی را مفتوحه دا لهغه ورست الف دا حالتا اماله دا نو لدی قبل به حالتا خاص فتحه او خاص الف نه ویل کیږي کسره او یا خالصه او یا خالصه به هم نه ویل کیږي یعنی کچیرته الف فی الف نه یا طرف ته او د فتحې نه کسرې طرف ته یعنی خالصه الف یا خالصه یا خالصه فتحه یا خالصه کسره بلکې دا به د الف نه به یا طرف ته مایل شي که دغه لحاظ باندې را اخلي او که د حرکاتو باندې را اخلي نو کسره به فتحه به کسرې طرف ته څنګه شي مایل شي. نه مثلا بسم الله مجرا فتحه شوه مجری کسره شوه یا په بل اصطلاح مجرا الف شو مجری یا شوه دلته وای نه خالص الف ویل پکار دی او نه خالصه یا ویل پکار دی یا د بل صورت باندې نه خالصه فتحه ویل پکار دی او نه خالصه کسره ویل پکار دی بلکې د فتحې نه کسرې طرف ته یا د الف نه یا طرف ته مایل کولو سره همدې ته ویلی کېږي اماله. په دغه صورت کې دغه را ته به رای مماله ویلی کېږي هغه را چې اماله ورباندې کېږي. دا د امام حفص رحمه الله په نظر باندې قرآن کریم کې په همدغه یو ځای باندې اماله ده او دا همدقسې ویل پکار دی. بسم الله مجراها صحیح نه ده بسم الله مجریها هم صحیح نه ده بلکې دواړو په منځ کې بسم الله مجریها مجری ری ګرانه مې وویسته خو ری مې ترې جوړ نه که د الف او د فتحې نه ویستل او د کسره او یا ترې نه جوړول بلکې همغې طرف ته را ځوړندول مایله کول بسم الله مجریها دغه میلان سره سره به بیا هم دغه را باریکه لوستل کیږي. صحیح شو چې له همدې کبله به فتحه د مجهولې کسرې په شان شي او له هغې وروسته به یا مجهوله شي نو له دې پرته بل هېڅ ځای کې اماله نشته همدغه یوه ځای کې اماله ده او بل ځای کې اماله هم نشته. څلورمه نمبر فایده کې لیکي کسره او ضمه په کلام د عربو کې مجهول نه وي. کسره او ضمه مجهول نه وي په عربی کې پښتو کې موږ مجهول لرو دا یاګانې چې دي دا د مجهولېدو څو ځایونه لري. موږ لکه پښتو کې مجهوله یا لرو که نه دغه بې نقطې یا چې ورته نرمه یا ورته وایي یا هغه دوه نقطې چې لاندې باندې لري هغې ته اوږده یا ورته وایي چې ورته وایي نو دا نرمه یا او اوږده یا دا مجهولي وي. لکه یو ځای کې راغلی دی هغه یو را یا کاریږي او دی بله یا کاریږي دغه دی اوس مجهوله ده دلته ځکه دا نه خو زبر سره شو چې دا شي او نه زیر سره شو چې دی شي دا د دا او د دی په منځ کې شو نو په عربي کې دا شی نشته. یوازې د اماله په نوم باندې یو قاعده موجوده چې همدغه یو لفظ کې ده نور عربي کې ټول معلوم دي یا به فتحه وي او یا به کسره وي او یا به ضمه وي داسې شی نشته چې کیفیت معلوم نه وي. لکه مثلا الحمدلله دو شی ده اوس پیش ده نو دلته چې شونډې راووتلې دا معلوم شو او که شونډې راونه وتلې دا مجهول شو معلوم نه شو اورېدونکي په دې پوه نه شو چې د څه شی وویلی. رب دا باد شی لري کسره لري اوس مثلا رب ګوره بیل کې څه کېږي انخفاض د شفتینو کېږي که نه کېږي لاین طرف ته شونډې میله کېږي که ته د شونډو کې لاین طرف ته میلان رانغی دی مشابهت د یا د ضمې سره اخلي یا د فتحې سره اخلي چې مخکې خبر ورباندې تیره شوله نو ځکه وایي چې په عربي کې مجهول څه نشته نو ټول شیان پکې معلوم دي بلکې معروف او معلوم وي. دا په صورت کې دا ده چې په کسره کې به انخفاض کامل سره د کسرې آواز باریک وځي او په ضمه کې به انضمام شفتین سره آواز باریک وځي. نو صحیح ده کسره او ضمه میلان پکې شته
میلان کامل، انخفاض، انضمام. انخفاض په کسره کې ده او انضمام په ضمه کې ده، خو دواړو حالتونه باریک دي. باریک به څه کېږي؟ ادا کېږي. نو معلوم به وي، مجهول شی پکې نشته. 5 نمبر کې لیکي حرکات باید ښه ښکاره ادا شي، داسې ونه شي چې مشابه د سکون ادا شي. په همدغه ډول سکون هم باید په کامله توګه ادا شي. حرکات په کامله توګه ادا شي او سکون هم په کامله توګه ادا شي، چې مشابه د حرکت چیرته نشي. یو ځای کې حرف ساکن ده، حرف ساکن ده، خو هغه ساکن په داسې انداز باندې ادا کوي چې مشابه د څه شي کې حرکت کې راځي. لکه موږ لکه علیهم، علیهم غیر المغضوب علیهم ساکن ده، موږ وایو علیهم غیر المغضوب علیهم. انا عم، انا عمت، انا عم. دلته اوس د انعمت نون او میم ساکن دي او ته په داسې طریقې سره ادا کوي چې دا مشابه د چی سره شي؟ حرکت سره شي. لدې څخه وایي د ساتل کېدو لاره دا ده چې د ساکن حرف آواز په مخرج کې بند شي، له هغې وروسته دویم حرف ووځي. ان ودروم دلته ان عم بیا تا. نو که ته دا میم ونه درې دلته آواز ختم نه کړي ان عم کې، نو م سره دا شی کېږي مشابه د حرکت راځي. نو آواز ساتلې همدا ده چې په همدغه ځای باندې ته ودرېږه، دا آواز هم دلته قطع که، نو دلته به ته د حرکت نه څنګه شي؟ بچ شي. که دویم حرف د ښکاره کېدو څخه مخکې په مخرج کې حرکت پیدا شو، نو خامخا به د ساکون د حرکت مشابه کېږي. یعنی ته یو حرف وایې د هغې نه مخکې چې ته بل حرف وایې دا آواز ته قطع نه کړي، نو دا آواز حرکت پیدا کوي، نو دلته چې دی نو دا ساکن په متحرک بدلیږي. خو د قلقلې حروف، د قلقلې حروف ځکه هلته خو همدغه کار هلته هم کېږي، خو دلته وایي د قلقلې حروف او کاف او تا، د قلقلې حروف کاف او تا. د قلقلې حروف معلومه چې په دې کې د قلقلې صفت ده. کاف او تا دا دو چې دي دا مشابه د قلقلې دي. کاف د قاف سره مشابه ده او تا د طوا سره مشابه ده. او په دې کې موږ تفصیلی خبره کړې وه چې کاف او تا په ادا کولو کې ځینې خلک یو اضافي آواز پیدا کوي، یا د سین په صورت کې او یا د ها په صورت کې. موږ دا خبره وکړه چې د دواړو په ادا کولو کې دغه آواز پیدا کول دا غلط، او دا ادعا کول چې موږ دلته همس په نوم باندې یو صفت ادا کوو دا ادعا هم غلطه. ځکه همس چې دی نو جریان صوت ته نه ویلی کېږي، همس ویلی کېږي جریان نفس ته، او جریان نفس هم په هغه شکل باندې چې یوازې تی احساس کې. همس موږ ولې چې کوم آواز ته ویلی کېږي؟ پټ آواز ته، ټیټ آواز ته. او که په دې کې ته آواز پیدا کړي، آواز جریان پیدا که، نو دا حروف بیا څه کېږي؟ شدیده کېږي. او حال چې دې حروفو کې شدت شته، بیا رخوت ته اوړي، رخوت ته اوړي، ځکه جریان خو په رخوت کې پروت ده. دې کې نفس به پکې جاری کېږي خو آواز به پکې نه جاری کېږي. دا موږ وایو چې دا ادعام غلطه او دغه تلفظ هم غلط. او که څوک دا وایي چې دلته موږ همس ادا کوو، دا هم دغه ناپوهي، ځکه چې همس کې خو جریان د نفس ده، دلته خو جریان د آواز منځ ته راځي. نو چې په دې باندې ته سوچ وکړې، نو دا حروف به چې دی نو محموسه په ځای باندې محموسه شدیده دي. دا حروف محموسه شدیده دي که نه، دې نه به جوړ شي محموسه رخوا. د یو بل مشکل پیدا کیږي چې په دې کې موږ تاسو ویلو چې امام جزري خاص تاکید کړی چې وراعا بشدة بکاف وبتا کشرککم تتوفى فتنه. امام جزري ویلي چې په کاف او تا کې و شدت ضرور اهتمام کوئ. نو شدت خو همدې ته وایي چې آواز باید قطع شي، آواز قطع شي او آخر کې یو پس او ټیټ غوندې آواز پیدا شي. او ما او موږ تاسو چې کله دا د محموسه شدیده درس ویلې، هلته خبرو دا موږ محموسه شدیده په ځای به شدیده محموسه کو. یادم دا خبره
موږ د شدت د وجې نه به اواز د دې حروفو آواز مخرج ته په قوت سره لاړ شي او آواز به پکې بند شي، ځکه شدت د ختم شوم دلته. شدت کې آواز جریان نه پیدا کوي او په آخر کې به یو پس او ټیټ آواز د همس د وجې نه پیدا شي، همس د وجې نه. لکه اک، الله اک، اک شدت شو کنه، اک زه ډیر زور وهم خو فکر نه کوم اورئ ما انتهایی زور ده که لږ دینم یعنې تلاوت په جریان کې دومره زور نه وهل کېږي نو کېدای شي بیا دام دوی وانه وري. دلته دق قمره اندازه باندې چې دی نو نفس جاری کېدل مطلوب دی او بس. الله اک اک چې د که خو سړي هم هغه ما وي. الله اکبر اکبر الله اکبر اکبر. صحیح شو؟ یا مثلا کوورت شدت شو، شدت سره آخر کې څه پکار ده؟ همس. کوورت کوورت دا صحیح نه ده. صحیح شو؟ دا یا کوورت آخر کې سین آواز پیدا کول دا ټول غلط دي. دلته وایي د ساکن حروفو کې وایي کته مخکې دی نه چې بل حرف ته لاړ شو هغه متحرک کېږي. البته د قلقلې په حروفو کې به قلقله منات کې او کاف و تا کې هم دا کله کله کېږي چې دا اشاره ورته کړې ده. په مخارجو کې حرکت پیدا کېږي. فرق دومره ده چې حروف قلقله کې حرکت لږ سخت وي. ولې سخت وي؟ ځکه شدیده دي که نه او مجهوره هم دي. د جهر د وجې نه اواز جګ ده او شدت د وجې نه سخت ده، سختی به پکې وي خو کاف و تا خو مجهوره هم نه دي، هغه چې دي محموسه شدیده دي. صحیح شو؟ خو په کاف او تا کې لږ نرمي وي. لږ نرمي د څه شي د وجې نه وي؟ همس د وجې نه. واضحه شوله انشاءالله. او اخرنه فایده کې وایي په کاف او تا کې چې کوم حرکت پیدا کېږي په هغې کې باید د ها او د سین آواز لا څه کوي باید بوی هم پکې را نشي. یعنی دا خبره هم تقریبا هغې کې واضحه شوله. یعنی دغه آواز پکې پیدا کېدو احتمال پکې وي او ځینې خلک ادا کوي او ټاپه پې د همس لګوي، کار ورانوي او ټاپه پې د همس لګوي. د دې دغه ادعا او دغه ټاپه او دا جالکري ټوله غلطه ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.